اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونو اوریدونکو، یوه مهمه خبره چې زه تاسو خدمت کې غواړم عرض کوم، هغه اذان وخت باندې خبرو کول دی. اذان چون کې اسلام کې ډیر زیات اهمیت لري، لہذا مستحب دی چې کله مؤذن اذان کوي کوم خال کې څه واوري هغه مؤذن سره هغه کلمات دوهراو کی. و دویم یو روایت دی شان سره غلی دی چې خلی اواز د اذان کوم حد پوری څه رسیږي، رب ذوالجلال انسانو باندې، حیواناتو باندې، فاصلو باندې، ونو بوټو باندې برکتونه نازلوي. ایمو ایوا بدبختی داده چې هر ځای کې مو 61 والا اذانونه شروع کړي دي، ی خلی والا اذان ختم شولو، لاوډ سپیکر باندې وکا خو خلی والا اذان وکا، دا عظمت لري. و یو خبره چې مونږه برکات خدای واخستل، یغه بنیادی وجه داده چې اذان کله شروع وي موی دنیا جامع کوو، گپ شپ لګو، خبر وترو کې مشغولو. رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین یو روایت رغلی دی، هغه فرمایش کوي من تکلم عند الاذان یتلجلج عند الموت. څوک چې اذان وخت باندې د دنیا خبرې کوي جان کندن کې به هغه ژبه ګونګوي. پس که غواړئ چې جان کندن کې اماوت زبان لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله کلمې باندې ګویا شي، په کار دی چې موږ ته اذان وخت کې دنیا خبرې نه وکړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.